بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. ورون سبق کې مونږه دا خبره کړې و چې دا مفعول په کم ځای کې مخکې کېدی شي او سره پاره موږ ویلو چې دا مفعول مخکې کېدل لري لپاره وي چې د تعیین په خطا کې په تعیین کې انسان خطا نشي او متعین کولو کې خطا نشي چې کومه خبره متعین کول مقصود وي نه مخکې کول کېږي لکه زید نه عرفت دا چاته ویلېږي چې لکه د پته چې دا خو انسان پیژني وا زید د عمر د بکر د څوک ته یو کس پیژني نو دا چې هغه زید نه عرفت صرف زید پیژنم نو په قصر افراد کې جدا وي نو قصر افراد د لپاره په دې سره وحده وټکې لګي او چې قصر قلبي نه لري لپاره لا غیر وټکې لګي کوم شوي بیا داري چې په اصل فعل کې دی اصل فعل خود چا لپاره ثابت دی نو خو څه په تعین کې اختلافي په تعین کې د خطا نه د بچ کېدو لپاره مفعول جندا مخکول کېږي نو ما زیدن ضربت ولا غیره دا ویل جندا صحیح نه دي ځکه ما زیدن ضربت چې وي مطلب دا دی چې ما زید نه لواله د دې نه علاوه منو خلق والی دي او چې ولا غیره یو سره ملګری بیا مطلب دا شو چې ما نه زید وره نو نور سو کوالي نو اول دې چا سره کړی خبره بیا دا شو او بل ته لګوي دا تعین دا صرف په مفعول کېږي نور فعل جنن دا ثابت ته په دې کې د رښتینه نه چې فعل واقع شوی دی او دلته دا مثال ویل هم سي ما زیدن ضربت ولکن اکرمته ذکر الله کې په دې کې د فعل کې شک د جماله ضرب مینه نه کړه لیکن اکرام مینه کړه نه نو دلته کې دا مثال ویل هم سي نه دي ځکه چې په دا رقم ځای کې د تخصیص لپاره مفعول ما کېږي نو الته په فعل کې اختلاف نه فعل خو یو شان دي او به تعین کې اختلاف دي بیا دا خبره ذکر کړو چې زیدن عرفتو دا د سره لپاره مثال کېږي نو که زیدن عرفتو کبدي کومه فعل موقت کو دا فعل په کومه مقدر کو مخکې نو بیا دا تخصیص او تاکید وانه لپاره دي او کچا د زیدن عرفتو په دې کې منګلا فعل لري مخکې مقدر ونه نو بیا دا تاکید لپاره مثال نه برابرېږي بلکې صرف او صرف د تخصیص لپاره مثال برابرېږي تخصیص فاما زمود کوم شوی له اما زمود کې دا فعل بری معنی چې مخ کوله اما فعدینا شوی له ولې نه شوی له دغه چې دا اما او د فا په منځ کې فصل بغیر سره رول چې انده پکار دي اوس نن سبق کې دا خبره کوي او تخصیص لازم لتقدیم غالبا چې په کوم ځای کې لکه یو سیز چې نه دا مؤخر وي او هغه تمخ کې نو په دې سره دا قاعده ده چې تقدیم د ما حقه التاخير وجه دا اختصاص پیدا کوي حصر او اختصاص پیدا کوي یعنی عام طور باندې چې کوم ځای کې یو څه مؤخر وي او هغه ته مقدم کې دا مقدم کېدو بس وځي نو دا حصر پیدا کوي دا تخصیص پیدا کوي خاصواله پیدا کوي نو دا مفعول به چې په کوم ځای کې مخکې شوی را نو دا عام طور باندې د تخصیص فائدہ کوي کله کله دلیل علاوه د نور سوزونو هم فائدہ ورکړي نو دلته کې دا غالبا ټکی وسره ذکر غواړي چې نور سوزونه څه شي نو هغه بیانې چې کله د اهتمام لپاره کله تبرک لپاره کله استلزاز لپاره نو تخصیص لازم للتقدیم غالبا او تخصیص دا لازم دی د تقدیم لپاره غالبا یعنی اکثر شي اي لا ينفك نجدکی دا تخصیص عن تقدیم المفعول دا مفعول لما کېدو نحو دی نحو بسلمانه فی اکثر الصور په ډیرو صورتونو کې بشهادت الاستقراء و حکم الذوق یعنی دا موږ په استقراء سره دا پته لګیدل په غور او فکر په تدبر سره موږ دا پته لګیدل ذوق سره وانما قال غالبا وي لان اللزوم الكلي غير متحقق فيه ځکه لزوم کلی په دې کې متحقق نه ده یعنی دا خبره نه چې په کوم ځای کې دا مفعول مقصود جو همیشه بل تخصیص لپاره دا خبره نه ده چې په کوم ځای کې مفعول مقصود جو همیشه بل تخصیص لپاره وي خو اکثرا دا خبره ده غالبا دا خبره ده چې دا مفعول مقصود د تخصیص لپاره کله کله د نور وجود لپاره هم یا نور وجود سری وقد يكون لاغراض اخر کله کله د اخر کله کله د نور اغراض د لپاره د مفعول مقصودي کمجرد الاهتمام لکه صرف د اهتمام لپاره چې دا مفعول جنې کنه دا مهتم بالشان وي لکه العلم لازمته یعنی علم ته په معنا لازم کا نو دلته کې د علم سره د لزوم دا چونکه مهتم بشان دی اهتمام د وجنه د مخ کړه والتبرک یعنی دغه د وجنه د تبرک د پاره لګته محمدن صلی الله علیه وسلم احببته اصل غریش ویل پکاره احببت محمدن
احببت محمد زره محمد صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتم او تبرک د پاره ته محمد صلی الله علیه وسلم احببت او یا د استلذاذ د پاره استلذاذ یعنی د خون حاصلو لپاره لکه ته لیلا احببت اصل قولس د احببت لیلا زره لیلا سره محبت ساتم ودلګی تر دغه مخکې کې مفعول به مخکې کې د پاره د تلذذ حاصلولو وموافقه کلام السامع بل لا چې د کلام د سامع سره موافق شي لکه تاسو کو ځکه من اکرم تا چرته چا اکرام کړو او ته زیدن اکرم تو ماره زید اکرام کړو پوه لکه دا اکرم د مخکې لیکل شوی ورستو ذکر شوی دی دا به جواب کوم اکرم ته ورستو ذکر کوم وضرورت الشعر د ضرورت شعری د وجه نه هم مفعول به مخکې کیږي والسجع او د سجعنا سجع چې بغیر قرآن مجید کې کنه نه د سجع ویل کیږي او فاصله چې نه په قرآن مجید کې هم اول الفاظ د کلمې په اخره کې هم اول الفاظ راوړل که په قرآن مجید کې جو فاصله ورته وای فواصل جمع ده او که په شعرونو کې نو هغه ته ویل کیږي سجع یعنی په نثر کې جو سجع ورته ویل کیږي او په نظم کې جو قافیه ورته ویل کیږي تاسو په دې بل کتاب کې ویل والفاصله فاصله لکه دا یو مثال لکه خذوه ونی سیدغه کافر فغلوه وتړی هغه ثم الجحیم صلوه بیا جهنم ته وغورځوي ثم في سلسله بیا بدس اتکړو کې ذرعها 70 ذراعا چې داګه هغه پلنواله په مقدار د او یو غدونو نه فسلكوه وتړی هغه اصل کې دې خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم صلوا الجحیم له اصل کې صحیح ثم صلوا الجحیم ولکا خذوه فغلوه دیګه له راغله د دې دغه لپاره موافقت لپاره چې د دې فواصل یو چاټ شي نو الله تعالی ثم الجحیم فصلوه چې بیا جهنم ته ورځي لکه پوښو به معنی وقال تعالی وان علیکم لحافظین نو ګوره دا آیات د مکه نه ده کنه چې مکه رسول دینه چې کوم آیاتونه دي کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین نو بین بری باخره کې یا نون راغلي دي نو اصل کې نشته وان لحافظون علیکم وان لحافظین علیکم خدا علیکم جان مجرور مقدم کړه د پاره د فاصله د رعایت ساتلو چې ټول باخره کې یا نون نشي وقال تعالی فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر اصل کې نشته فلا تقهر اليتيم فلا تنهر السائل خدای یتیم او سائل مقدم کړه د پاره د فاصله د رعایت ساتلو وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ظلمناهم من ظلم نو کړه باغ باندې ولكن ها هنا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اصل کې نشته ولكن كانوا يظلمون بانفسهم یدو په خپل ځان ظلم کړه خدای مخې کړه لکه په یوه باندې معنی الى غیر ذلك دین علاوه نورم دي مما لا يحسن فيه اعتبار تخصيص چې پای کې خپل نه راځي حسن بغینه په خاص د خاصوالي اعتبار ساتل عند من له معرفه باساليب الكلام واذا دا چاته دا پته لګي چې چا سره پوهي د کلام د اسلوب په طریقو باندې کوي د اسلوب کلام په طریقو څه کوي نه هغه ته دې پته لګي ولهذا يدري وجنا لان التخصيص لازم للتقديم غالبا چې دا غالبا اکثرا غالب او اکثرا دا تقدیم کې نه دا لپاره تخصیص کیږي ذری وجنا په اياک نعبد و اياک نستعين معنی موږ په تخصیص سره کوو معنی سره معنا نخصك بالعباده والاستعانه چې خاص تعالی خاص کوو موږ په عبادت سره او خاص تعالی مدد غواړو موږ نو اياک نعبد معنی سره چې موږ عبادت کوو او موږ مدد غواړو سره خاص تعالی را عبادت کوم او خاصه نو دلګي را مفعول به دا ایاکا دا مقدم شوی دی ایاکا مفعول به مقدم نعبدو کا اصل کې دی او چې کله دا عامل ضمیر دا عامل په عامل باندې مقدم کړي شي ضمیر په خپل عامل باندې مقدم کړي شي نه لګي د متصل په باندې منفصل لوړو معناه نخصك بالعباده والاستعانه چې من خاص کو ته په عبادت او په استعانت سره وې نخصك بالدری معنی راته کا نه ما معنا دا نجعلك من بين الموجودات من ګرځو تعالی د ټولو موجوداتو مېز کې مخصوصا بذلك په دې سره په عبادت او په استعانت سره خاص کړل شوی لا نعبد ولا نستعين وغيرها سنه علاوه نه بل چې عبادت کو سره علاوه نه بل چې نه منغولو وقيل لا الى الله تحشرون لا الى الله تحشرون بعد کې څنګه ده تحشرون الى الله معنا الیه تحشرون چې خاص دغه الله پاک طرف ته واپس ده بل چا لا اله الا الله بل چا نه لکه پوښ به نه مانی
پرې باندې پوه شئ اوس دا وایي کنه چې لکه غالب خبره ده چې په کوم ځای کې دا مفعول مخکې شوی نو دا د تخصیص لپاره وای څنګه چې دا مفعول چې دا مخکې کېږي نو یوازې دا نه چې مفعول مخکې بلکې دا نور دا جار مجرور او حال او تمیز او دا چې کله مخکې کېږي نو دا هم دغه لپاره د تخصیص لپاره وي ويفيد التقديم او فائدو کې تقدیم فی جميع په ټولو صورتونو تخصیص کې ورا تخصیص نه علاوه نورم بعد اهتماما بالمقدمه چې کم مخکې کله شي د ډېر زیات اهتمام د وجنه دا کم چې مخکې کله شي د ډېر زیات معظم دی مفخم دی د دې وجنه هغه مخکې کله شي دی لانهم يقدمون الذي شانه اهم ځکه دوی مقدم کړي هغه شی دوی مقدم کوي هغه شی چې کم شان دا اهم وي وهم ببيانه اعلى او هغه په بیان سره ډیر زیات مقصود وي ولهذا يقدر في بسم الله مؤخرا د دې وجنه په بسم الله کې وجار مجرور سے بچا پر متعلقي کې هغه مؤخر پکار دی بسم الله الرحمن الرحيم جار صاحب پر مجرورنا ظرف له متعلق شو په اشرعوا فعل محذوف پورې ورسته بګه بسم الله الرحمن الرحيم اشرعوا به د پاره لري چې الله تعالی په نوم سره تبرک حاصل شي لکه پوښوي په دې باندې پوښوي مؤخر اي بسم الله افعله كذا ليفيد چې دا فائدہ ورکي مع الاختصاص الاهتمام سره د اختصاص الاهتمام لان المشركين كانوا يبدؤون باسماء الهتهم ځکه چې مشرکانو بخپل کارونه شروع کول د خپل خدایانو په نومونو سره فيقولون او بسم الله وبسم العزى فقصد الموحد نو قصد موحد تخصيص الاسم الله دا خاص کول ان الله تعالی بالابتداء وابتداء سر الاهتمام والرد عليه لکه پوښتنه مې معنی یعنی او بسم الله والعزى نتو بسم الله موحد دا بسم الله بول نو اشرعوا بلدینا مخکینو بلکې رستو کایبا او چې تا اشرعوا ورستو کې او جار مجرور مکه کې نو معنا کو خاص بنوم د الله سره شروع کوم ازو دا خاص بنوم د الله مونږ لري لپاره وای چې مقدم شوی نو علاقه د اهتمام شان د وجه نه ته الله د نوم مخه کې نو به اقرا بسم ربک الذی خلق پرې کې د رب له ورستو کړه پرې کو خو دې اقرا مخه کړه نه وې به معنی لکه تاسو موږ دا خبرو لګانا چې د اهتمام شان د وجه نه الله د نوم مونږ په بسم الله کې مقدم کړه نو مونږ جار مجرور ورستو تړو اقرا مونږ بسم الله الرحمن الرحیم اشرع نو دا خبره پرې اقرا بسم ربک هو یا کنه بسم ربک اقرا هو واښوي چې تا اقرا بسم ربک نو دلته دا مقام چې کنه مقام دا قرائت ده چې نو قرآن مجید چې دا شروع کېدو وای شروع کېدله نو دلته مقتضا دا کلام نه چې اول ته قرائت وکړه پس دا غي نه بنوم د الله واخلې واورد او اعتراض وارد شيء په دې باندې په اقرا بسم ربك يعني لو كان التقديم مفيدا للتخصيص للاختصاص والاهتمام کچره تقدیم فائدہ اختصاص او اهتمام ورکوله لوجب انه بیا خو پکار دا ان يؤخر الفعل چې دا فعل د اقرا مؤخر کړل شوی ويقدم بسم ربك ويقع مؤخر کړل شوی بسم ربك لان كلام الله تعالى احق برعايه ما يجب رعايته دا کلام د الله ډیر زیات حقدار دی برعایت دا ساتلو چې کوم چې رعایت ساتلګي په بلاغت کې موجب جواب ورکړل شوی بان الاهم في القراءه چې دغه وخت دغه جنه اهم څه چې نه قراءت او موږ وایو د اهتمام شان نو مخکې کو کنه نو دلګي الله تعالی د نوم نه قراءت مخکې ولې مخکې لانها اول سوره نزلت ځکه دا اول سوره چې نازل کړل شوی فكان الامر بالقراءه اهم نو امر بقراءه سره ډیر زیات اهم به اعتبار هذا العارض ځکه چې په دې عارض د وجنه چې عارض څه وجنه نه مچورو شو وان كان ذكر الله اهم بنفسه اگر چې د خپل ذات په اعتبار سره د الله د نوم چرند ډیر زیات دی هذا جواب صاحب الكشاف ودا جواب چې موږ کوم د صاحب الكشاف دی او بانه او بلا چې لکه بسم ربک چې کنه دا اقرا بسم ربک الذي نو دا بسم ربک دا ورسونه بل اقرا چې کوم اقرا وربک الاکرم دا پای پورې متعلق دی وبانه دري وجنا بسم ربک دا متعلق باقرا الثاني دا متعلق بدفهم اقرا پورې چې مفعول له اقرا کم تر دې نو سره اقرا وربک الاکرم کړي ومعنى اقرا او دا الاولي اقرا معنی دی اوجد القراءه چې ته موجود القراءات من غیر اعتبار تعديه الى مقرون به او په دې کې دا اعتبار نه کړل شي چې څه شي دی ورغلا پوښوي کما فی فلان یعطي لکه څنګه په دې کې چې پلان کې ورک لکه څور کوي بس دا عام دی دغه شان دی الله تعالی اقرا والولا اذا بسم ربك الذي خلق دا پر ورسو اقرا وربك الاكرم پورې پرې پورې مقدم دی پرې پورې متعلق دی چې پرې پورې متعلق دی جو بیا دا خبره صحیح شو چې بسم ربك دا اهتمام شان دی مکه شوی دی هغه پوښوي په دې باندې
وزریدنا خوای وتقدیم بعض معمولات چې بعض معمولات یعنی په فعل کې چې کوم سيزونه عمل کوي فعل چې بچا کې عمل کوي لکه یو فعل فاعل له مفعول به له حال له تمیز له مستثنا او دغه څومره سيزونه دي نو باندې کې د بعض په بعض باندې مخکېږي نو لکه اول فعلی پای به ضرورت فاعل ذکر کیږي فاعل په کې ذکر کیږي چې فاعل په کلام کې اصل له فاعل په کلام کې سره اصل له مسند الیه لا د دینه بغیر فعل واقع کیږي نه نو ذکر فاعل مخکوي وتقديم بعض معمولاته او مخ کول د بعض معمولات په فعل باندې على بعض په بعض باندې ولې لان اصل ذکر اصل لري یعنی اصل ذلك البعض دغه بعض اصل وي التقديم على بعض الاخر ولا مقتضى للعدول عنه او د دې اصل نه اوریدو څه تقاضا نه وي کل فاعل لك فاعل شو في نحو ضرب زيد عمرا فاعل ولې مخکېږي لانه عمده في الكلام دغه عمده په کلام کې وحقه ان يلي الفعل او حق د دلاله فعل سره نږدې وي وانما قال في نحو ضرب زيد عمرا لان في نحو ضرب زيد غلامه مقتضيا للعدول عن الاصل وضرب زيد غلامه دلګه غواړه ته چې فعل په کلام کې اصل وي نو الاول په فعل بس فاعل پکړ دی فضرب زيد غلامه پرې کو د فاعل مفعول لمکه ذکر کړه ده او غلامه د رسو ذکر کړه ده نه کدا موږ مکه ذکر نه ورسو بیا ازمار قبل ذکر راځي د ازمار قبل ذکر خرابې دوجنه مقتضيا للعدول على الاصل دلګه د اصل نه راوړې د قضا قوم کې څه موجود ده والمفعول الاول او دا شان دي د کله چې فعل متعدد و مفعول غواړي او چې کم فعل متعدد و مفعول غواړي نو په دې کې د اولنې مفعول په فهم باندې مقدم کول دا واجب دي لکه اعطيت زيدا درهما اعطيت درهما زيدا نشویله اعطيت زيدا درهما به ځکه چې دا هم مستند الیه وي د اصل په اعتبار سره والمفعول الاول او مفعول اول في اعطيت زيدا درهما فان اصله التقديم ذاك اصل لري تقديم ده وليه لان لما فيه من معنى الفاعليه ده ذاك بدل الاول مفعول کے معنی الفاعلیت موجوده وهو انه عاطٍ او هذا چې ده ورکون کړي یعنی اخذ للعطاء ورکون کړي عطاء ده الهغه پوه شو مې معنی ورنه را دا قضیه ها ولې